السلام علیکم. یو ملګری رانه تپوس وکړو ویل څو کاله مخکې به د باجوړ په سرزمین باندې مختلف زیارتونه وو، باباګان به وو، په مختلفو نومونو باندې به یادېدله. زنانه به ور روانې وي، خلک به ور روان وو، هغه ته منت کوو، هغه نه به حاجت روا کوله، هغه ته به سجدې کولې، دغه نه به کارونه غوښتله، هلته به خوراکونه کوله، چا به مالګه ورکوله، چا په قبر باندې مالګه جوړوله، چا به په چیني دوروله، مختلف کارونه سٹارټ وو. دا کارونه ولې د علاقې نه ختم شو؟ نو دې خبرې زه حیران کړم او ما د یو دوه علماو نه تپوس وکړو ما چېرې په باجوړ کې دغه رنګې بدعات وو، داسې کارونه وو چې خلکو به د غیر الله نه غوښتله د الله په ځای باندې غیر الله ته به یې سجدې کولې، عقیدې خرابه شوې وه. خو په دې کار کې مولان هم شامل وو، هغو به هم په دې باندې رد نه کوو، هغو به هم د دې خلاف نه کوو. دا کوم داسې شخصیت د علاقې ته رالی، دا کوم داسې رهنما د علاقې ته رالی، دا کوم داسې مفکر د علاقې ته رالی چې د هغه د وجې بدعات ختم شولو، خلک مسلمانان شو. هغه اعمال چې خلکو به کول د اسلام په جامه کې او هغه کفري اعمالو، هغه غیر الله ته سجده وه، قبرونو نه غوښتلو، د باباګانو نه غوښتلو، خپل حاجت روای بابا ګڼلی. دا ګمراهي چا ختمه کړې د علاقې نه؟ نو بیا هغه ماته یو عالم دین راوخوستو، یو داسې شخصیت یې راوخوستو چې هغه واقعي چې راغلی د قوم دپاره، د باجوړ لپاره، د پښتونخوا دپاره د هغه یو کردار دی په علمي میدان کې، د هغه یو سوچ دی په علمي میدان کې چې دنیایي اړو سره د هغه غرض نشته دی، د دنیا دپاره اړو سره فکر نه کوي، سیاست نه کوي، مشري نه کوي، صرف مدرسې چلی، صرف د خلکو په ذهن کې هغه فکر هر چې کوم د قرآن او حدیث هغه ته ویلی دی، د خلکو په ذهن کې هغه اعمال هر چې په کوم باندې هغه صراط المستقیم سیده لار به اپناوي، د خلکو په ذهن کې هغه کار هر چې په کوم په ذریعه باندې هغه د جهنم نه بچ کېږي، جنت طرف ته به د هغه رجوع کوي، هغه به د اختلاف و خلاف وي، هغه به د علمي خبره کوي، علمي میدان کې به خپله کارنامه شو کوي. هغه نوجوانان، هغه ځوانانو له علم ورکوي چې کوم د الله تعالی، د رسول الله، د قرآن پیغام دنیا کې خوري، خلکو ته خوري، په دې معاشره کې امن راولي، د دې معاشرې د فلاح لپاره سوچ کوي، د خلکو د اعمالو لپاره سوچ کوي، د معاشرې ترقۍ لپاره سوچ کوي. داسې یو شخصیت زما په ذهن کې رالی چې د هغه نوم دی شیخ عبدالجبار خاکی صاحب. شیخ عبدالجبار صاحب دا په خپل ابایي علاقه شوی دی، دا په خپل کتاب کې 1944 او 1945 ځکه چې د ماموندو په علاقه کې د عمر به داسې صحیح پته چاته نه لګېدله. بنیادي تعلیم د خپل کلي په مدرسه کې حاصل کړی دی، ځکه چې د یو مذهبي کورنۍ سره تعلق و، والد صاحب هم مذهبي سکالر و یا علمي سړی و، نو ابتدایي تعلیم د خپل کلي په مدرسه کې حاصل کړی دی او د هغه نه بعد بیا پېښور ته د علم دپاره طلب کړی دی. پېښور ته تللی، دوره تفسیر قرآن یې پېښور کې په جامع اشرفیه کې حاصل کړی دی او دوره تفسیر د مولانا محمد طاهر صاحب نه حاصل کړی دی، کوم ترې پنجشیر شیخ و. دغه نه بعد چې دې علاقې ته رالی، هغه چې دې علاقې ته وکتل، د بدعاتو ته وکتل، د خلکو ته وکتل، نو هغه په فکر کې پرېوتو چې خلک تباه شو، خلک په غیر الله پسې روان دي، د الله نه توجه هټ شوې ده. نو هغه په خپل کلي کې چې کله د دین اسلام پیغام شروع کو، د خلکو باندې اعتراضات شروع کړو، بت پرستو او هغه خلکو چې کوم د قبر پیداوارو، هغه خلکو ته هغه قبر منو، هغه خلکو چې هغه باباګانو سجدې کولې، د هغو خلاف دی رد شروع کو، د خپل کلي نه وشړو، خلکو یې مخالفت شروع کو، ځکه چې د هغه خلکو معاشره وه چې کوم به قبرونو ته عبادت کوو، کوم به بت پرستو او عقاید یې خراب شي، د خپل کلي نه وشړو او رالی په ترخو کې د یو مدرسې بنیاد کې خوستو. خلکو به ورته په ښه نظر باندې نه کتل، چا به ویل دا د اسلام نه وتلی دی، چا به ویل دې نوی دین راوړی دی، خو دې به دا هر څه ویل چې صرف د الله تعالی نه کېږي، د غیر الله نه نه کېږي، د بوتانو نه نه کېږي، د قبرونو نه نه کېږي. دا پیغام یې شروع کو، حتی تر دې پورې چې مړ ژوندي نه خلکو ویستو، په مشرانو پسې ورله خبرې شروع کړې. خو د هغه په ذهن کې صرف دا وه چې زه به دا معاشره جوړوم، دا قوم به جوړوم، د خلکو کې به د الله تعالی او د رسول الله پیغام خوروم. مخالفین یې سوا کېدل، خو دې خپل کار جاري وساتو، په قرآن او په حدیث باندې کلک ولاړو، علمي میدان کې مهارت لرو. اول ته مدرسه جوړه کړه،
ماشومانو تربیت شروع کو، هغو ذهن سازي شروع کړه، هغو ته د قرآن او د حدیث علم ورکو، دې لیول ته ورسول چې نن سبا په باجوړ کې د ټولو نه زیات د پنځپیر حضرات ختمونه کیږي. د کله روژه یو د ټولو نه زیات تفسیر قرآن دا په پنځپیر کې کیږي. په دې علاقه کې د ټولو نه زیات پنځپیریان دي. په دې علاقه کې د ټولو نه زیات د شیخ عبدالجبار صاحب شاګردان دي چې په هر میدان کې تاسو ته اویلیبل دي. په دې علاقه کې هغه بت پرست هغه قبرونه هغه د مخ د ځمکې نه پناه شو، د خلکو به ورته سجدې کولې. په دې علاقه کې د کومه تیاره وه هغه په رڼا کې بدل شوله. خلکو علمونه حاصل کړو، قرآنونو تفسیر یې وکړو او داسې تفسیر خلکو یاد کړو د شیخ عبدالجبار صاحب نه چې هغه په یو ښایسته انداز باندې په یو خوږ انداز باندې داسې شاګردان یې پیدا کړل چې یقینا ته سړی مخ ته ګوري د خوشحالي ورته ملاویږي، چې سړی د مخ ته ګوري یو نور په دې مخ کې موجود دی. او هغه بت پرست هغه بیکاره خلک چې کوم به بتانو ته سجدې کولې، قبرونو ته به سجدې کولې، غیر الله ته به خدای وایو، په هغه خلکو یې رد وکړو او د علاقې د بت پرستو نه پاکه کړه، یو اسلامي معاشره جوړه کړه او هغه نسل یې پیدا کړو چې کوم په هر مدرسه کې به پنځپیرې حق پرسته موجود دي چې 50 کاله مخکې کوم شرک مخالفت یې کوو هغه به نن هم کوي. په قرآن او په حدیث باندې کلک ولاړ دي. علمي میدان کې تعالی خبره کوي، علاقایي میدان کې الله خبره کوي، په قرآن او په حدیث باندې الله خبره کوي. داسې ماشومان پیدا کړو، داسې نوجوانان پیدا کړو او داسې نسل پیدا کړو. دغه سوچ د سیاست نه دی، دغه فکر د سیاست نه دی، دغه سوچ صرف د اسلامي سیاست دی چې قرآن پرچار وکړي، د احادیثو پرچار وکړي، مدرسې جوړې کړي، دورې تفسیر وکړي، احادیث زده کړي، قرآن یاد کړي او په الله تعالی باندې یقین او ایمان جوړ کړي. دغه پیغام صرف او صرف قوم ته دی. په دې عمر کې چې عمر یې ډیر زیات دی، مدرسو لذي د وډ د پاره نه، د سیاست د پاره نه، بلکې د اسلامي معاشرې لپاره دي، د قرآن او حدیث لپاره دي. دا پیغام شروع چې خپل ماشومان د ګمراهۍ نه راوباسي، خپل ماشومان د بدعاتو نه راوباسي، خپل خلکو له اسلامي تعلیمات ورکړي، قرآن له ورکړي، احادیث له ورکړي. نو ته داسې شخصیت چې زموږ په دې علاقه کې موجود دي چې د هغه موږ قدر ونکړو، د هغه لپاره موږ عزت ورنکړو، نو دا زموږ دپاره ډېره د بدبختۍ خبره ده چې یو سړی صرف او صرف د الله رب العزت خبره کوي، د خپل ذات خبره نه کوي، د خپل اعمال خبره نه کوي، د خپل کار خبره نه کوي، صرف او صرف دا وایي چې د الله عبادت کوئ، د رسول الله پیغام دنیا ته خور کوي، قرآن او په حدیث باندې عمل وکړي. نو دې نه بل غټ مسلمان، غټ مفکر، غټ دانشور چېرته شي کېدلی؟ هغه په خپله دغه اولاد نشته دی، خو هغه په دې علاقه کې دومره اولاد ځان له پیدا کړو، دومره بچي ځان له پیدا کړلو چې په هر مدرسه کې به د هغه بچی موجود وي، په هر مدرسه کې به د هغه شاګرد موجود وي، په هر مدرسه کې به د هغه پیروکار موجود وي، په هر مدرسه کې به د هغه په هر مدرسه کې موجود وي او صرف د قرآن او د حدیث پرچار به کوي. نو زه شیخ عبدالجبار صاحب ته خراج تحسین پیش کوم چې هغه په دې علاقه باندې کار وکړو، په دې خلکو باندې کار وکړو، د بدعاتو خلاف یې وکړو او یقینا چې دا زموږ دپاره یو داسې سرمایه ده چې دا نه هېرېدونکې ده. الله تعالی دی نو دا به صرف د شیخ عبدالجبار صاحب د وجې، ځکه چې هغه ډېر اعمال کوي، هغه ډېر داسې شاګردان تیار کړي دي چې هغه عمر الله ته به سجدی، د الله تعالی پیغام خلکو ته ښیي، قرآن او حدیث خلکو ته ښیي. نو دغه وجه ده چې په دې علاقه کې امن دی، په دې علاقه کې الله تعالی عذاب نه راولي، په موږ باندې کاڼي نه راوړي، ځکه چې زموږ اعمال زموږ کارونه دا دې حد ته رسېدلي دي چې دا د اسلام نه هټ شوي دي، د اسلام موږ پرېښی دی.